الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميسرة الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه، وأشار إلى الصبابة والأسطى. هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي موسى وأبو البردة بن أبي موسى واسمه أحمد. الترمذي الشريف آخری دو بابنا ونبے باب کی منع دا چې په دې دوو ګوتو کې ګوتما چول دا خبره نه ده. دلته دا نهي تنزیهي ده، تحریمي نه ده. په هره ګوته کې د عالمانو په حدیث باندې ګوتما چول جایز دي. نو دلته د الله رسول منع فرمایلی ده چې په دې دوو ګوتو کې ما چوه، سبابه و استا کی، مسواکی ګوته او مزمای. بلکې حدیث کې راځي چې رسول الله په دې خپله کچه ګوته کې ګوته اچولله، ګوتما اچولله. نو دلته هم دا نهي تنزیهی ده، بهتره نه ده، جایز ده. ولی مکروه تنزیهی دا د خلاف اولا په حکم کې یعنی بهتره نه ده. نو ابن عمر فرمای چې موږ ته سفیان د عاصم نه هغه د ابو موسی روایت کړی دی، بیان کړی دی چې قال سمعت علیا، چې ما د علي رضی الله عنه واورېدل یقول چې دا یې فرمایي نهاني رسول الله، د الله رسول موږ منې کړي وو عن القسي، د قسي نه. قسي دا د یو کپړې نوم دی. اصل کې دا قسي دا په حقیقت کې د یو کلي نوم دی. لاندې ناکت لیکلي وهي ثياب من کتان مخلوط بحرير نسبت إلى قرية قس بفتح القاف وقيل بكسرها يسير من الشيء كذا في المجمع. لا لناكت لكلمة نو قس كذا يا منصوب دغدا يا دا نسبتيا تجي دغدا قس دا علاقي كما كفر دا رقم ملونه کپڑا وا کرخه به وي، داریدار کرخه به پدې وي، رنگین کپڑا د ریخه مدني نه منع فرمایلی وه. لکه موږ ویو که نه چې هلکه د مټې کپڑا راوړه، یا مثلا د تاکال کوټ مې لګیو، نو د هغې ته نسبت دی چې د دغې کپړې نه منع فرمایلی وه. منی کړي وو. بین والمیسرة الحمراء، بل د سرخ د سرې ګدۍ نه منی فرمایلی وه. د الله رسول چې په دې باندې مه کېږئ. سره تکیه ګدۍ
چې انسان په هغې باندې ناسته کوي او بل وان البس او دا چې موږ واچو دوه ګوتې فی هذه وفي هذه په دې ګوته کې او په دې ګوته کې دوه ګوتې په دې ګوته کې او په دې ګوته کې د دې نه موږ منې کړي وو واشار الى السبابه والوسطى او اشاره وکړه یعنی رسول الله اشاره وکړه به چې هغه دوه ګوتې کومې دي یو سبابه ده او یو وسطی ده یو هغه ګوته چې موږ په خوله کې ورته شهادت او یو منځمۍ ځکه رسول الله به تقریبا اکثر دا ګوتمه د ګس لاس په کچه ګوته کې اچولله مشکات کې راځي دغه شان دی نو ما تاسو ته ویلي چې په سره ګدای باندې ناسته جایز ده دغه شان په دې دواړو ګوتو کې ګوتمې اچول جایز دي دلته دا نه وي تنزیهي ده بهتره نه ده او دلته دا چونکې د ریخمو دا څیزونو کپړه مو دا ګدی نو چونکې انسان ځینې څیزونه داسې استعمالوي چې په هغې د هغې په ذات کې قبح نه لیکن د غیر د وجې نه په هغې کې قباحت راشي لکه د انسان بیا هغه د کبر وغیره د حجب سبب ګرځي د هغې د وجې نه هغه به ځان په نورو کې نمایان مخصوصوي نو ځینې وخت چې کوم دی د غیر د وجې نه د هغې نه منع راشي که چېرته یو سړی داسې کپړه یا داسې ګدی استعمالوي چې هغه حجب پیدا کوي کبر پیدا کوي ځان د بل نه چې کوم دی ښه ګڼي وغیره نو بیا هغه هغه کپړه هغه څیز استعمالول نه دي پکار یا کېدای شي دغه وخت دغه څیزونه د اغیارو چې کوم دی څیزونه وو نو ځینې وخت کې شریعت د اغیارو چې کوم دی د بودو باش نه چې کوم دی منع فرمایي دې وجې نه شرعي مسله دا ده چې د زنانه دپاره نو دا د عام دا د پیتلو میتلو څیزونه څه دي د اوسپنې کالې شوله یا مندرۍ شولې یا مثلا په سر باندې اچوي دا ټولې جایز ما سوای د ګوتې نه ګوتما د اوسپنې ګوتمه وغیره نشي استعمالولی بهتره نه ده د دې لپاره لکه په صحیح نس سره چې کوم دی منع ده دی د زنانو لپاره نور هر څه اچولی شي هر یو دار باب بل باب دی چې د ټولو نه بهترینې کپړې د الله د رسول کومې وي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة دا الله د ټولو نه د محبوب د الله د رسول د ټولو نه خوښ لباس چې د الله رسول به اچول هغه کومې وي حبره وي حبره دا د یو کپړې نوم دی دا به په یمن کې جوړېدله دا ځمکه سپینه وه او سرې کرښې به پرې وي نو د الله د رسول داسې دغه کپړه دا یمني چې کومه کپړه وه سپینه ځمکه سپینه وه او داسې سرې کرښې نو د الله د رسول دا کپړې ډېرې خوښې وي هذا حدیث حسن صحیح غریب دا حدیث چې کوم دی حسن دی صحیح دی او غریب دی یعنې راوي یو دی یعنې صرف د انس نه چې کوم دی دا پکې متفرد دی د ده نه نقل شوی دی بل راوي نه داسې نه دی راغلی
دیو جنا د سړو د پاره د ټول نه ښه لباس حدیث کې راځي چې سپین لباس دی او د ښځو د پاره د ټول نه بهترین لباس دا سور لباس دی ملون سرې کپړې ښځو سره ښایسته ښکاري او سړو سره سپین لباس حدیث کې راځي تاسو په دې دا اچوئ او دې کې خپل مړي